د کے پی ډیجیټل ګرانو کتونکو دا مخال زما سره د ډیسټریکټ بار صدر مجيب الرحمن خان اډوکیټ هغه موجود دی په ووم ځل باندې دغه مشري ورته دغه وکیلانو سپارلې ده د هغوی نه دغه پوښتنه کوو چې 400 ذکر کیږي بیا تنګي تحصیل ذکر کیږي د آیس ذکر کیږي خو دې سره د چیف جسټس لخوا چې کوم یو نوټیفیکیشن شوی دی چې اوریجنل سیزونه بخي نو دا سیزونه خو په بهر ملک کې خرڅیږي بیا دلته زیاتره خلک وایي چې دا غزه نه خو موږ له پیسې راځي نو دې سره د پولیسو او د قانون څه کار دی مجيب خان ډېره زیاته مننه کوم خو دغه پوښتنه لرم چې چیف جسټس دا کم نوټس کو مخکې به چا پسې دړې دوه دړې ولیکل کنه نو پته به لګېده چې همدې دا کوي ځکه چې د سړي د ماضي پته لګي ته کم کلي کې اوس یو نن د غټې غټې بنګلې دي او تا دونه محنت وکړو او هغه شانتي نه وي نو قانون څه وایي او دغه فیصلې ته څنګه ګورئ ډېره مننه لفخان ورور نمبر 1 خبره دار چې چیف جسټس صاحب یو فیصله و د لارجر بنچ او هغه په بهترین مفاد کې د دې قوم کړی ده د وجه سوا چې مخکې به آیس نو په خلکو پسې او پولیس ورچول ځکه چې آیس ډېر ګران دي نو پای کې دا شو چې کم از کم د دې د ویډیو ریکارډینګ کیږي د لپاره محافظخانه جوړه شو چې دا بروړې او په سیشن کې چې د محافظخانه کې بیگ دی نو د خدا فایده شو چې کم از کم فالس کیسونه غلط کیسونه دا نه رجسټر کیږي و د یو سایډ افیکټ بیا دا وی چې هغه خلک چې په لاندې لیول باندې په وړوکي لیول باندې کار کوي بیا د مخنیوي ډېر ګران دي نو دې کې هېڅ شک نشته چې تاسو څنګه وایئ چې دا خلک چې دی خو وایي چې موږ دلته خپل بزنس نه کوو په قانون کې دا گنجایش شته چې که د لفخان ورور آمدن ذرایع 1 لک روپۍ دي او د ټاټ باټ او د اخراجات د 3 لک روپو دي نو د نه اني ټایم خپل ایجنسي دا تاسو کولی شي چې 2 لک روپۍ تا رقم ځان راځي نو کړه دې خلکو بهر ملک کې دا کاروبارونه دي خو قانون کې دا روشته چې کم از کم په دې باندې لاس واچي او تاسو ته کې چې ستا ایسټس کم دي کته د پمپ جوړ کړی نه د پمپ جوړولو لپاره ته خو بخې چې مثلا د پلان مې دومره جیداد د نیکمې دومره بیا ما دا مهنت وکړو دا په ډې په یورس کې هونه کیږي زموږ بدبختي دا دي چې زموږ اف بي آر دي زموږ نور ایجنسی دي په هغه سي انداز کې کار نه کوي چې کوم انداز کې کار وکړي یعنی نو سوال پیدا کیږي چې یو سړی ماضي تر حواله نو کدی کروڑپتی شوی نو د ټیکس ورکړي ګورنمنت او د خپل ایسټس خې چې زره دې ځنه دې ځته په دې وجه رسیدل کدا سي سړن د دوم دا پوزیشني چې لکه زما اس درک نه لګي بیا داغه بنگلیم وی بیا داغه چې دینو اره چا خبره په بار ملکونو کې چې دینو بلا ایسټ وی داغه پمپونه وی داغه هوټلم وی نورات اورات دا څنګه راځي په کار دا چې په دې باندې لاس واچي او کم از کم د دې مطابق سټیټ اون دا سيزونه دا ولا فریز کې دا ولا اٹیچ کی چې دا ستاسو د حیثیت نه بهر دي دا ستاسو لیول نه دي دا 2 نمبرې سره تا کړی دا کرپشن تا کړی دا سمګلینګ تا کړی نو بالکل قانون کې گنجائش تا تاسو چې سیاست هم کوي دلته کې دغه بعضی سیاسي پارټو د اي ټي ایم کارډونه دي نو هغه یې سپورټ کوي او دویمه خبره موږ درته دا کوو چې یاره څنګه تاسو چیف جسټس خبرو کړل دا غنې چې موجوده وخت کې دا د لسکاله چې کوم په دې صوبه کې د حکومت چلے دا دنده چې زموږ د بچو په اندر ډېر زیات دی ډېر د افسوس خبره ده حقیقت دا دی چې د لسکاله کې ډېر څه کېږي شو او عمران خان ویژن حقیقت دا چې موږ وی چې واقعي دا ویژنري سړی دی دی به چینج راولي صحیح مانو کې به چینج راشي خو د بدبختۍ نه په ځای د دې چې یو چینج راغلی وي نن تاسو ګورئ او مکه خلک چې هغه الکټیبل نوم ولا واغشت الکټیبل څوک چې چا سره پیسې وي نو په الکټیبل کې مغه زاړه خلک راغلل په دې کې نوې افراد نشته د ټریک ریکارډ ټول خلکو ته معلوم دي او ټول دنیا پیژني نو هغه خلک چې راغلل کله د الکټیبل نوم ورکو نو هغه په ټایم پیسې ورکړي او هغه چې دینو مکه طریقې ورده چې انویسټر زنمونه د چانل تاسو ټول پای باندې خپوي ورسره بیا مغه خلک دي چې تاسو وکتلی چې د گرین کارت او د ریډ کارت لپاره ټول یو دي نو دا د ډے فرست مونږ ویلو چې کلیکټیبل ني او بل قوم د فارم 47 او د 45 خبره کیږي واحد حافظ نیم رحمان خپل چیټ پرې خو که چا چینج غوښتو او صحیح تبدیلی غوښتا په کار د چین دا ویلې چې کم از کم دا ټونه زمونږ نه دي زمونږ د بل په حق باندې ډاکواله دلته بدبختي بلې ټول پولیټیکل پارټي اسټابلیشمنت خلاف دي خو اسټابلیشمنت ته ناس دي چې غدې د پاره نه وي چې ګنې امن دی راشي د قوم د پاره د خبرو کې دي چې غدې د پاره ما سره یو کمټمنټ شوی چې طالب سلوي سټونه ورکوم مال یې شل راکړل تاسو د ټولو ټریک ریکارډ وګورئ نو چې تکل اسټابلیشمنت سره کینې او په دې لیول باندې هغه سره خبره کوي چې تا ما سره کمټمنټ د سلوي کړو قوم ذکر او باسم لانګمانت مې زکه دي ترټ زکه در کوم تا باندې لیګیشن زکه لګوم چې تا ما سره وعده کړو وعده چې سرته رسوله دا ډیره د افسوس خبره ده او همدا کوجه ده چې دا یو خاندان دی دا یو فیملی ده د دینه د خیر ته منشي کولی دا یو بالکل سیم د خپل ځان نه تاویږي او چې کله د مفاداتو خبر راشي یو بل ګریوانو تلاسه چې بیا مفاداتو د پارټول په یو ټیبل ناستي او ټول وی چې ترخاګانې زیاتې کې بیا پوزیشن نشته اقتدار هم نشته د افسوس خبره خدا ده بل په موجوده وخت کې چې تاسو ګورئ
زم چې حقیقت دا دی چې کدی وخت کې پی ټی آی سه اونکل نو دا قوم به معاف نکي وجه سره چې درې منسترانی ورکړي چتم داسې نه شي چې په یو ځل کې درې منسترانی دا عوامي نېشنل پارټي کې بدلته ګورنمنټونو په تورې به یو منستر ورکړي دا پر ریکارډ باندې نو چې درې منستران هم شته قوم د امپیاګان هم درکړل ایمنیاګان هم درکړل نو ته ردینه پس قوم ته بیا سوي چې ما ول ډیلیور نکړه سره کاوټو په منځ کې دویمه خبردار چې دا ټول پولیټیکل پارټي خاص کر زه جمهوریت پارټي یادوم دی به د لوکل ګورنمنت سیستم چې دا ډیر خدي او ډیر خدي واحد فوجي اقتدار کې چې کله د فوج حکومت وي ناغه چې د بلدیاتي الیکشن کنټیسټ کړي دی او خلک پریخي دی خلکو له مقور کړي دا او پولیټیکل سیټ اپ چې کلم راغلي دي نو بلدیاتو ته هیڅ قسمه توجه نه ورکړي ولې نه ورکړي چې د بلدیاتو کار دی د نالې د وینې ریپیرینګ صفایي سینیټیشن دا کار د بلدیاتي سیټ اپ دی بیا به ایم ان ایس او ام پی ایس به کمیشن د کم ځای نه خوري ټول خپل خپل خلک ساتلي دي او هغه چې دینو ټیکاداران دي په هر شي کې د خپل خپل حصہ ده دا ډېر د افسوس خبره ده چې واقعي په دې ځله باندې زیات ټینورم د دې خلکو شو او ټیک ټاک مو کو په مرکز کې حکومت دا سم نو چې دی اوس وایي چې زموږ په صوبه د دې په مرکز کې درې نیم کال حکومت پاتې لري دلته کله یو وزیر اعلی بدل کله بل بدل کله بل بدل کا او قوم ته هیڅ قسم ریلیف نه ملو شوی قوم خوار او ذلیل له زما په خیال چې په دې نوجوان نسل کې چې کم غیرت وسره کړی دی کې اویرنس پیدا شوی دی چې د دې قوم مسیحا څوک دی دروغ څوک وي رښتیا څوک وي او ان شاء الله که خیر زما دا یقین دی چې دا تبدیلی برازي دا یوت پرازي او دا بر جماعت اسلامي پلیټ فارم نه د حافظ نبی رحمان په قیادت کې ان شاء الله چې به صحیح تبدیلی وي په صحیح مانو کې وي وجه سره چې موږ ټریک ریکارډ صفا دي موږ الیکټیبل ځان سره د دې لپاره نه کوو چې کم از کم سبا د پارټۍ دپاره باعث شرم ګرځي زموږ یو ایم ان ای چاته نه دی خرڅ شوي زموږ یو ام پی نه دی خرڅ شوي زموږ یو سینیټر نه دی خرڅ شوي په موږ باندې د کرپشن الزامات نشته د کمیشن نشته زموږ ټریک ریکارډ صفا دی داخله خو مجیب خان کله چې سیاسي خلکو سره ماتې ختمې شي دوی انټي اسټابلیشمنټ بیانونه را دغه کیو د مولانا پلرحمان دی بیان ته څنګه ګوره بیا دومره تیز کی چې هغه شهدا پسې بیا خبرې کوي نو دوی دا چې ما کوم خبر وکړه چې زموږ پولیټیکل خلک چې دی نو د دې دپاره نه کوي دې دپاره کوي چې ما سره کوم کمیټمنټ شوی تا زما کمیټمنټ سره ونه رسوه مین خبر د ټول پاټه ده پکاردار چې ټول پولیټیکل پارټي را پاسي چې به اوټ د عوامو حق دی پکاردار چې هم دا وایي چې کم سړی ډیزروینګ دی قوم ولا اوټ ورک او شفاف الیکشن شي نو کومه 2 نمبر سره اوټ اخلي چې اعلان وکم چې پکې نه پکار چې موږ اول خپل ریکارډ دا صفا کو نو دا خبر مولانا صاحب ډېر محترم دی پولیټیکل ویژنری سړی دی په دغه باندې زه خبره نه کوم او کله دا یو خبري چې را کم از کم موږ سره کمیټمنټ شوی اسټابلیشمنټ موږ سره دا ویلو موږ ته اثر ته نه درسولي دا خبره کاره پارټي کوي او هر یو لیډر کوي قابل مزاحمت هم دا قابل اشاره هم ډېر زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا مجیب الرحمن خان اډوکیټ چې خبره ترې وکړي دا خبره تسلیمي چې دا دنده کوم چې زموږ د بچو پانده دا په دې موجوده حکومت کې صحت کارت سره چې کوم دی دا یو تحفه ورکړې ده بل دغه سیاسي بیان انټي اسټابلیشمنټ بیان هغه ډېر واضح کړه چې مفاداتو لپاره داسې قسم بیانونه نه دي ورکول پکار د مل لپاره ورکول پکار دي ان شاء الله په بل موقع وسه نور خبرې کوو ډېر